دیو جن کتاب الاعتصام کی شاطبی سے بھی او مسئلہ ذکر کړی دا چې د اجتهادي خطا او د بدعت منځ کې څه فرق دی. کله کله یو عالم نیت دا نوي چې څه د بدعت حکم تحقیق کوي په تحقیق کې خطا شي. د مجتهد او د نیک عالم د خطای ته بدعت نه وي، دې ته زلت وي، دې ته خطا وي، دې ته نقصان وي، دې ته غلطي وي. خو د هغه مجتهد او د هغه عالم او د هغه پیر صاحب غلطی خبرې پسې چې کم اتباع او مقلدین روان شي دې ته بدعتیان وي. ها که یو عالم د کستا سوچ سمجھ کر د عوامو د رضامندتیا لپاره یا د خپل خېټې لپاره په دین کې قصدن عمدن یو څه زیات کی، بیا د عالم هم بدعتي دی ورپسې تلونکي هم بدعتیان دي. کنه یو مجتهد خطا شو نو دغه خطا ته به بدعت نه وي، خو چې تا د خطای ته اشاره وکړه او بیا هم پې څوک روان دی نو دا مقلدین ټول بدعتیان دي. لکه د ائمه کله کله خطا شوي دي نو ځینې فقها ویلي دي چې په ژبه باندې نیت وایا، اوس کیدی شي د هغه نیت ټیکو او خبره د شریعت خلاف ده نو چې څوک ورپسې روان دی بې تحقیقه دا ورپسې تلونکي بې تحقیقه بالاتفاق بدعتي دی، اهل بدع نه دی، دا اهل سنت نه دی. پاتې شو دا کم عالم چې نیکو د نه دا خطایي شوې ده د د معامله الله سره چې الله ورسره څه معامله کوي یا به مناسبي. نو عرض مې دا کو چې مسلمان دی به د بدعاتو نه سخت ځان ساتي. دیو جن اهل علم ویلي دي چې دا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وی دا حدیث د اسلام درېمه حصه ده، یعنی دومره اهم مضبوطیا دی ته په اسلام کې حاصل ده. نو عرض پیدا کو چې دا د مسلمانانو ذمہواری ده چې دی به دین اسلام باندې عمل کوي نو دا خپل عمل تلی. هر امیله دا پکار دی چې عالم ته وي چې ما په دې طریقه غم وکړو، دا غم د سنت موافق ما وکړو که بدعات مې وکړو، جی ما واده کې دا طریقه وکړه، دا طریقه قرآن او سنت کې قبول ده، کدی کې ما کم بدعات کړي ما ته هغه په نښه کا چې چرته څه بیا غم خاده کې داسې بدعات ونه کم. نو د خپل عمل ریکوري کوا، د خپل عمل ریویژن کوا، د خپل عمل امتحان اخلا. دا سه نه چې ته د ثواب په نیت باندې ځان له جهنم ته پل جوړی.